السلام علیکم دوستو، ویلکم ټو مای یوټیوب چینل. مرګرو نن مې د انتهایی اهم ویډیو راوړې ده. په نن ویډیو کې به زه تاسو ته پریزنټ انډیفینټ ټینس ښیم چې دا پریزنټ انډیفینټ ټینس زموږ څه څیز دی. ټینس ته نور ضرورت نشته. مخکې ویډیو کې مې درته ټینس ویلی دی چې ټینس دی څه څیز په ډیټیل باندې مې پوه کړی یی. نو که پریویس کلاس هم نه یې کتلی، ویډیو هم نه یې کتلی، لاړ شئ هغه ویډیو مخکې وګورئ. که هغه هم نه یې کتلی ګورئ په نن ویډیو باندې نه پوهېږئ. دا ټینس ولې اهم دی تاسو ته پته شته؟ ګوره زیاتر چې کله مونږ په انګلیش کې خبرې کوو که نه، نو هغه مونږ پریزنټ انډیفینټ ټینس کې کوو. دا ټینس مونږ زیاتره استعمالوو. نو که مونږ به دې ټینس باندې کمانډ حاصل کوو، نو زمونږ خپل سپیکینګ او خپل لینګویج انګلیش لینګویج په ډېره ښه طریقه سره امپروف کولی شو او خپل کمیونیکیشن د دې په ذریعه باندې مونږ بهتر کولی شو. نن ویډیو کې به دا ټینس هم ښیم او د دې چې څومره استعمالات دي په کم ځای کې دا مونږ استعمالوو هغه به درته هم ښیم. ویډیو ته د تلو نه مخکې ټولو نه یو ریکویسټ دی، چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او نورو ملګرو سره شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده وشي. په اسان انداز کې درته وایم، ډېر په ګران انداز کې درته نه وایم. مخکې مې ته ټینس ویل دی او تاسو ته ما ویلي چې د ټینس 12 قسمونه وي. نو نن به هغه یو قسم کوو. نو اولنی قسم کم ټینس دی؟ پریزنټ انډیفینټ ټینس. پریزنټ مطلب دی موجوده او انډیفینټ ټینس مطلب دی داسې ټینس داسې ایکشنز به په دې کې بیانېږي، دا به داسې ایکشنز ښیي چې پته به مونږ ته نه معلوم، به ټیم به نه معلوم، پته به یې خو ټایم به نه معلوم، ډیفینټ به نه صحیح ده، انډیفینټ به. نو راځئ دا ټینس دی څه څیز پیژنو. It is a verb tense that describes habits, universal truths, fixed arrangements and scheduled events in the near future. دا زما څه هغه ټینس دی چې دا ډسکرایب کوي هیبټس. کله چې مونږ د خپلو عاداتو خبرو باره کې خبره کوو، هیبټس عاداتو ته وایي. کله چې مونږ د خپلو عاداتو باره کې خبره کوو نو په دې ټینس کې به یې کوو. صحیح ده، هیبټس. لکه زه روټۍ خورم، زه سهار وختي پاڅم، زه کپړې اچوم، دا ټول زمونږ هیبټس دي او یونیورس روټین هم دي. سل ټروتس دا ټینس به د بل څه څیز دپاره استعمالیږي، د یونیورسل ټروتس دپاره به استعمالیږي. یونیورسل ټروتس څه ته وایو؟ دا هغه سچ دی، هغه حق دی چې د دنیا په هر ګوټ کې یو شان. لکه که زه ووایم که نه چې ځمکه د نور نه چپ چاپیره په مدار کې تاویږي، نو دا ټروت دی، دا ټرو خبره ده، فیکټ دی. که دا په پاکستان کې ته وکړې هم فیکټ دی، که په امریکا کې وکړې هم فیکټ دی. د دنیا په کم ګوټ کې چې ته دا کې دا فیکټ دی. صحیح ده. بل د فکس ارینجمنټ دپاره به دا مونږ یوز کوو. داسې ارینجمنټ چې هغه فکس شوي وي، په یو خاص ټایم باندې کېږي. صحیح ده، چې فکس وي، ریپیټډلی کېږي. اینډ سکیجول ایونټس ان د نیر فیوچر. او دا به مونږه د داسې ایونټس دپاره استعمالو، د داسې ایکشنز دپاره به استعمالو چې هغه زمونږ سره په نیر فیوچر کې کېږي، مستقبل قریب کې کېږي. صحیح ده، ډېر لرې کې نه کېږي، په مستقبل قریب کې کېږي. نو دا شو دا پریزنټ انډیفینټ ټینس. کله کله به یوز کوو، د هیبټس باره کې خبره کوو دا به استعمالو، د یونیورسل ټروتس باره کې خبره کوو دا به استعمالو، د فکس ارینجمنټ باره کې خبره کوو دا به استعمالو، او د سکیجول ایونټس داسې ایونټس چې سکیجول کړي مونږ. سکیجول ایونټس څه ته وایي؟ چې یو خاص ټایم هم موږ ټاکلی. صحیح ده، نو هغې ته مونږ سکیجول ایونټس وایو. بل دا د نیوز پیپر هغه هیډلاینز نه سرخیانې په هغې کې هم استعمالیږي. بل کله چې سپورټس ایونټس یي که نه، او کمنټیټر کمنټري کوي، نو په کمنټري کې هم کمنټري هغه په پریزنټ انډیفینټ ټینس کې کوي. اوس راځو ګورو چې دا به مونږ جوړو څنګه. ګورئ د دې سټرکچر څه دی؟ اول به تاسو سبجیکټ رالی، په سبجیکټ مې پوه کړي. بیا به د ورب اولنی فارم رالی، او که زمونږ سره دا سبجیکټ هی شي ایټي که نه، یا د چا نومي نیمي، نو د ایس او ای ایس اضافه به د دې ورب څه کوئ. نو چې د ورب څه مونږ د ایس یا د ای ایس اضافه وکړو، دا سینګولر فارم دی د ورب. او بیا به پسې آبجیکټ رالی، سبجیکټ ورب آبجیکټ. آسان. ګورئ هی اگزامپل مې درکړلی، اگزامپل د ګورئ هی سبجیکټ مې راواغیست، گو هغه ورب مې راواغیست، او د ایس ای ایس اضافه مې ورسره وکړه، ولې چې دا سبجیکټ زما صحیح دی، یعنی سینګولر دی. آسان. سینګولر سبجیکټ کې به مونږ د ورب سره د ایس یا د ای ایس اضافه کوو. صحیح ده، په دې ټینس کې. نو د ای ایس اضافه مې ورسره وکړه، ولې سبجیکټ هی دی. او بیا ټو مسجد هغه آبجیکټ مې راواغیست. صحیح. نو سبجیکټ ورب آبجیکټ. صحیح ده، دا زمونږ سره د دې جنرل فارمیشن وي. اوس راځئ د ټینسونو د جملو مختلف قسمونه دي که نه، نو دا زده کوو چې په پازیټیو سینټنسز کې به دا مونږ څنګه جوړو، په نیګیټیو سینټنسز کې او په انټراګیټیو سینټنسز کې به دا مونږ څنګه استعمالو. پازیټیو سینټنسز هغه سینټنسز دي چې مونږ ته شته ښیي. صحیح ده، چې کېدل راته ښیي. دقه سیم اولنی چې تاسو ته کوم ما ووي، دقه سټرکچر دی. سبجیکټ راخلی، ورب راخلی،
SES د هی شي اټ نیم سره لګوي او آبجیکټ راخلی. ګورئ وته سبجیکټ مې راواغیست علي، ورب مې راواغیست ایټ او د ایس اضافه مې اوس وکړه ولې چې دا سینګولر دی دا سبجیکټ. تاسو ته مې ویلي سینګل څه به څه کوئ اضافه به ورڅه کوئ. کله چې سبجیکټ سینګلي د ورب څه به د ایس یا ای ایس اضافه کوئ، دا مطلب مې دی. ښه ورب څه مې اضافه وکړه د میل، بیا مې آبجیکټ راواغیستی. نو سبجیکټ ورب آبجیکټ او د ورب کم فارم دی V1. ایس مې اوس ځکه لګولی سبجیکټ سینګولر دی. نو په دې پوه شوئ که نه، بار بار یې نشم ریپیټ کولی. اوس هم پې ځان پوه کړو، ټیک ده. علي ایټس د میل، علي روټۍ خوري، صحیح ده. روټۍ خوراک زمونږ یو ډیلی عادت دی که نه. او هی ګوز ټو سکول، سکول ته ځي. سکول ته انسان په مخه باندې ځي که نه، ریپیټډ ایکشن دی. بالکل. شي واکس ایوری ډے، هغه هره ورځ تلل کوي. دی ایټ د میل. اوس دی مې سبجیکټ راواغیست، ایټ مې ورب راواغیست، د میل مې آبجیکټ راواغیست. د ایټ سما ایس ای ایس لګولی نه، ولې دا سبجیکټ څه شی دی؟ دی تاسو ته ما ویلي دا زموږ څه ډېر کسان ښایي. دا چې پلورلی نو مونږ به د ورب څه د ایس یا د ای ایس اضافه نه کوو، ځکه مې ایټ لګولی. وی ګو ټو آفیس، مونږ آفیس ته ځو، بیا مې د ورب څه د ایس ای ایس اضافه نه ده کړې، ولې چې سبجیکټ پلورل دی. آی ټیک لنچ، او دا پکې اوس ته یو ایکسپشنز دی، ایکسپشن دی. دا به د ځان څه یاد ساتئ چې آی نه دی. آی خو مونږ ځان دپاره استعمالوو که نه. زه اوس سینګل یم، زه یم چې د دې ورب څه د ټیک سمه زه اضافه ولې د ایس نه کوم، دا ایکسپشن دی. صحیح ده. دا به همیشه پلورل پام د ورب لګوئ. سو آی ټیک لانچ، زه ناشته کومه. یو سویم ان د پول، ته په ډنډ کې لامبې. دغه زموږ څه پازیټیو سینټنسز دی، سبجیکټ V1 او آبجیکټ. ایزي. نیګیټیو سینټنسز ته راځئ. نیګیټیو سینټنسز ته راځئ. نیګیټیو سینټنسز دا زموږ څه کمې جملې دي. دا هغه جملې دي چې موږ ته نشوالی ښایي، په جمله کې نشوالی ښایي. صحیح ده. نیګیشن شو کوي. اټ شوز نیګیشن ان ا سینټنس. اوس د دې سټرکچر څه دی، دا به څنګه جوړوئ؟ سبجیکټ به راخلی، ډو ډز به استعمالوئ، ناټ به اوس لګوئ، بیا ورب ولنی فارم، نور قسم دی، بیا آبجیکټ. ډو به د چا څه استعمالوئ؟ د کم سبجیکټ څه، او ډز به د کم سبجیکټ څه استعمالوئ. بیا ډو به د پلورل سبجیکټ څه استعمالوئ، که یو وی دی آی. صحیح ده. یو وی دی آی د دې څه به څه استعمالوئ؟ ډو. د باقي هی شي اټ او نیم څه به څه استعمالوئ؟ ډز. او ناټ خو به د دواړو څه لګو. او V1 د ورب ولنی فارم او آبجیکټ. ځئ اګزامپل ته. علي سبجیکټ سینګولر دی، څه ولګوم؟ ډو ولګوم که ډز؟ ډز ولګوه، ځکه چې د سینګولر سبجیکټ څه مونږ څه کوو؟ د ډز اوس لګوو په نیګیټیو سینټنسز کې. نو ډز ناټ ایټ د میل، علي روټۍ نه خوري. هی ډز ناټ گو ټو سکول، هغه سکول ته نه ځي. دا ډز دی د سینګولر، دا ټول سینګولر دی. علي، هی او شي دا سینګولر دی، نو ډز لګوم. صحیح ده. هی ډز ناټ گو ټو سکول، هغه سکول ته نه ځي. شي ډز ناټ واک ایوری ډے، هغه هره ورځ واک نه کوي. دی اوس مې څه راغیستی دی؟ دی څه شی دی؟ پلورل سبجیکټ دی. نو ورب مې دلته مې هغه اګزیلري ورب څه راواغیست؟ ډو مې راواغیست. صحیح ده. دی ډو ناټ ایټ د میل، هغه روټۍ نه خوري. ډز مې راوانغیست. وی ډو ناټ ګو ټو آفیس، مونږ آفیس ته نه ځو. آی ډو ناټ ټیک لنچ، زه ناشته نه کوم. یو ډو ناټ سویم ان د پول. د دی وی آی او یو څه مې ډو راواغیست، د هی شي او نیم څه مې څه راواغیست. که ایټ زه راواخلم د ایټ څه به هم تاسو ډز ناټ لګوئ. صحیح ده. په دې پوه شوئ؟ ها. اوس راځئ انټراګیټیو سینټنسز ته. انټراګیټیو سینټنسز کومې جملې دي؟ هغه جملې چې په دې کې مونږ کوېسچن کوو. صحیح ده. سوالیه جملې ورته مونږ وایو. د دې فارمیشن څه دی، څنګه به جوړو، سټرکچر څه دی؟ هغه ډو ډز چې مې درته وښوده که نه، د اګزیلري وربز دي د پریزنټ ټینس. صحیح ده. پریزنټ سمپل ټینس. نو دا به اول راخلی، بیا به سبجیکټ راخلی، بیا ورب، بیا آبجیکټ. جمله به که سمپل جمله به راخلی، هغه پازیټیو سینټنسز نه وي، هغه دا هغه پازیټیو سینټنس دی که نه. او ډو او ډز به ترې را مخکې کوي. ډو ډز به اول سر کې راشي، بیا پلس به راشي، سبجیکټ به راشي، ورب ولنی فارم، آبجیکټ به راشي. لکه څنګه ته کوېسچن کې رچانه ډز علي ایټ د میل. دغه سینګولر څه ډز لګومه، او چې پلورل راغی بیا به ډو ته ځمه. نو ډز علي ایټ د میل، علي روټۍ خوړلې. علي روټۍ خوري، څه ریپرزنټ ټینس دی که نه، علي روټۍ خوري.
کوېسچن مې کړل ډز مې را مخکې کړه ډز هی ګو ټو سکول ډو ولې نه لګوم ډو ځکه نه لګوم چې دا ال یو هی او شي څه شی دي سینګولر سابجیکټس دي صحیح ده ځکه ډز لګوم ډز هی ګو ټو سکول هغه سکول ته ځي ډز شي واک ایوري ډے هغه هره ورځ واکینګ کوي اوس ډو مې راغستی دی صحیح ده ډو وی ایټ د میل مونږ روټۍ خورو ډو مې ولې راواغېست دا وی چې کوم سبجیکټ دی پلورل دی ډو دی ګو ټو آفیس هغې واپس ته ځي ډو مې راواغېست ولې سبجیکټ پلورل دی دی چې دا کوم سبجیکټ دی دا یې پلورل دی ښه ډو یو سویم ان د پول ته په ډنډ کې لامبو وهې ډو یو سویم ان د پول ته لامبې په ډنډ کې ته په ډنډ کې لامبل کوي نو ډو مې راغستی د یو سبا هم سره رالو ډو به راغلو ښه دا خو مختلف سنټنسز وو پازیټیو نیګیټیو اینډ انټراګیټیو سنټنسز وو سټرکچر موله هم وپېژان په ټینس باندې هم ځان پوه کړو اوس به دا مونږ خپلو خبرو ته څنګه راوړو او دا به چې کله د خبرو ټیم راشي مونږ له کله به دا ټینس مونږ استعمالوو صحیح ده کله به استعمالوو دا خبره یاد ساتئ نو اپلیکیشن اف پریزنټ انډیپینډنټ ټینس د دې استعمالات څه دي اپلیکیشن استعمالات ورته وایي ښه ما لیکلي اټ از یوزډ فار هیبټس اینډ روټینز اولنۍ خبره دا مونږ د عاداتو دپاره استعمالوو عادات د انسان سی یو ریپیټډ بیهیویر بار بار یو کار کوي یا په مخه باندې یو کار کوي نو د هیبټس او روټینز هم یو ریپیټډ بیهیویر یو ایکشني زمونږ یو روټین جوړ شوی بار بار یې کوو خو انټینشنلی کوو نو د هیبټس دپاره اسانه خبره چې کله تاسو د خپلو عاداتو د بل چا عاداتو باره کې خبره کوئ نو دا ټینس استعمالوئ اګزامپل ته راځئ هی ټیکس ناپس هغه نسوار کوي مونږ داسې وایو که نه هی ټیکس ناپ هغه نسوار کوي مطلب دا چې ریپیټډلی دی دا نسوار کوي عادت یې جوړ شوی دی نو دا کم ټینس کې ما په کم ټینس کې دا ما دا خبره وکړه په پریزنټ انډیپینډنټ ټینس کې ولې څنګه ماته پته لګي دا که سبجیکټ ور به ولنی فام او بیا مې ابجیکټ ور به ولنی فام ایس مې ورسه لګول صرف خو دلته زما څه سبجیکټ هي دی او دا خبره مې ته کړله ها شي سموک سیګریټ هغه سیګریټس کې اوس دا سیګریټس کا عادت دی او دا ټینس پریزنټ سمپل ټینس دی یا انډیپینډنټ ټینس دی نو ما په کم ټینس کې دا خبره وکړه هی سموک سیګریټ دا ما په پریزنټ انډیپینډنټ ټینس کې وکړه آی ټیک ټي ایوری ډے زه په مخه باندې چیز کم چې زما عادت جوړ شوی دی نو دا په پریزنټ سمپل ټینس کې مې وکړه دا ګوره پریزنټ سمپل او پریزنټ انډیپینډنټ ټینس یو څیز دی ښه هی ګیټس اپ ارلی ان د مارنینګ هغه سحر وختي پاسي نو دا د هغه عادت دی یو روټین اکټیویټي ده روټینلی په مخ یې کوي ریپیټډلی کوي په مخه پاسي عادت یې جوړ شوی دی روټین دی د هغه نو بیا مې پس کې وکړه په پریزنټ انډیپینډنټ ټینس کې اوس به تاسو وایئ چې څنګه دا پریزنټ انډیپینډنټ ټینس دی لکه ګورئ دغه سبجیکټ شو دغه ورب شو ګیټ اف ټول ورب دی صحیح ده ګیټ اف ټول دا سبجیکټ شو دا ګیټس اپ هغه ورب شو ایس اضافه مې اوس وکړه سبجیکټ هی دی او ارلی ان د مارنینګ دا ان د مارنینګ پریپوزیشنل پریز دی نو دا ټول پریز ارلی ان د مارنینګ زما څه جوړی زما څه آبجیکټ جوړی صحیح ده پریپوزیشنل پریز دی ان د مارنینګ زما څه پریپوزیشنل پریز دی او په دا ورې څه کار کوي د آبجیکټ په تور باندې کار کوي ښه I go to مدرسه every day زه مدرسې ته هره ورځ ځم بیا زما عادت دی we go to office in the morning زه په مخ آفس ته ځم زما روټین اکټیویټي ده د جنرال ټروتس لپاره دا استعمالو مونږه یا د یونیورسل ټروتس لپاره صحیح ده دلته که یونیورسل ټروت ولګي نو ډیره به ښایي نو یونیورسل ټروتس لپاره ځکه چې مخکې په ډیفینیشن کې مونږ منشن کړي دي څنګه د ارت ریوالز اراوند د سن ځمکه د نور نه چپ چاپیره تاویږي دا ټرو دی که دا خبره کنه بالکل ساینټیفک ټروت دی فیکټ دی حقیقت دی واټر بوایلز ایٹ 100 ډیګري سیلسیس په 100 ډیګري سینټیګریډ باندې زما څه اوبه خوټ کیږي صحیح ده که نه بالکل صحیح د ساینټیفک ټروت دی د سن رایز از ان د ایست نور په مشرق کې راخیږي صحیح ده خبره که غلطه بالکل ټرو دا یونیورسل ټروت دی نو مونږ یې په کم ټینس کې کوو په پریزنټ انډیپینډنټ ټینس کې اوس راځئ تل نمبر ته فکسډ ارینجمنټ دپاره دا مونږ یوز کوو صحیح ده داسې اکټیویټیز چې فکس شوي فار ایگزامپل هی لیوز ان لنډن هغه په لنډن کې اوسیږي فکس ارینجمنټ دی د کلاس سټارټس ایټ 9 دا ارینجمنټ زموږ څه په مخه په 9 بجې شروع کیږي نو فکسډ ارینجمنټ دی یو ورک ان ا کمپنی ته په کمپنۍ کې کار کوې ستا دا کار یو فکسډ ارینجمنټ دی د میټینګ دغه سکیجول یې ونډې ساري
ټیک ده. نو د فکسډ ارینجمنټس لپاره دا موږ یوز کوو. سکیجول ایونټس لپاره هم یوز کوو. سکیجول ایونټس کوم ایونټس دي؟ هغه ایونټس چې دا د دې یو خاص ټایم ټاکلی شوی، دې ته موږ سکیجول ایونټس وایو. اوس راځئ څنګه د سکیجول ایونټس لپاره موږ دا استعمالوو. خو دا سکیجول ایونټس به په فیوچر کې کیږي، صحیح ده. ټینس به د پریزنټ د موجوده زمانې استعمال او د اکټیویټي به په نیر په مستقبل قریب کې به کیږي. نیر فیوچر مطلب دی مستقبل قریب. د ټرین لیوز ایټ 4 PM. هغه ټرین زما سره کله روانېږي؟ په 4 بجې. اوس فرض که خبره زه د سارې په 9 بجې کوم او زه یم چې د مازدیګرې په 4 بجې به ټرین روانېږي، نو دا به هم په پریزنټ انډیفینټ ټینس کې کوم. یوازې د ټرین خبره نه را چې هر سکیجول اکټیویټي او په نیر فیوچر کې دا ټینس استعمالوئ. بس د مووي سټارټس ایټ 5 PM. مووي زموږ سره په 5 PM باندې شروع کیږي. نو بیا فرض که زه د سارې خبره کومه، صحیح ده، یا د ماسخوتنې خبره کومه، نو مووي خو به په سبا 5 بجې شروع کیږي که نه، فیوچر کې به شروع کیږي. خو دا هم زه په پریزنټ ټینس کې کومه. څنګه پریزنټ دی؟ مووي مې راواغېست، سبجیکټ دا مووي سبجیکټ شو، دا ورب شو، سټارټ ورب شو، او ایټ 5 PM آبجیکټ شو، صحیح ده. نو په پریزنټ انډیفینټ ټینس کې مې کړله. اوس لاست 5 نمبر به دا کوم ځای مونږ استعمالوو؟ په سپورټس کمنټریز کې به استعمالوو. کله چې یو سپورټ ایونټ کیږي که نه او کمنټیټر کومه کمنټري کوي، نو هغه په کم دغه کې کوي، کم ټینس کې، په پریزنټ انډیفینټ ټینس کې. تاسو به وقار یونس او رمیز راجا او وسیم اکرم د دې کمنټري اورېدلي په دې ټینس کې لګي. ګورئ، هی هټس د بال وذ ټریمنډس فورس. بالې وایي په ډېر زورداره طریقه وهلی دی، صحیح ده. نو دا هی سبجیکټ مې راواغېستی. ګورئ څنګه پریزنټ انډیفینټ دی. او هیډس ورب مې راواغېست، صرف د هیڅ اضافه مې کړل او د ورب دا ولنی فارم دی. تاسو ته ما ویلي چې د سبجیکټ به راځي، د ورب ولنی فارم، صرف د هیڅ اضافه مې اوس ځکه وکړه چې سبجیکټ هی د سینګولر دی او د بال، او باقي چې بال مې راواغېست دا ابجیکټ دی. ویت ټریمنډس فورس دا بیا زما سره ایډوربیل کلاس دی، صحیح ده. څنګه وهل وکړو؟ ویت ټریمنډس فورس، صحیح ده. نو دا زما سره ایډوربیل کلاس دی، په طور ایډورب کار کوي. نو دغه و زموږ سره پریزنټ انډیفینټ ټینس په اسانه طریقه کې مې درته وویل. اوس دا تاسو استعمالول شروع کړئ په خپل سپیکینګ کې. زموږ مقصد دا دی چې دا انګلیش موږ زده کړو. تاسو اوس فایل شروع کړئ، تاسو به زیاتره لکان غټه غلطي دا کوئ چې کله انګلیش شروع کوئ یا وایي یاره وایي زه شروع کوم غلطي به وکړم، دا بل کس به څه وایي وبه خاندي، چې څه وایي هغه دې ووایي، چې خاندي ودې خاندي، د چا پروا مه کوئ، صحیح ده. دا په ذهن کې مه ږدئ چې یاره زه به غلطي وکړم او دا کس به راپسې خبرې کوي. ودې کې خبرې، ځان دې شین کې خبرې دې کوي. تاسو په چا باندې څه کوئ؟ تاسو خپل کار کوئ، خپل مقصد پوره کوئ، انګلیش زده کوئ. ضروري دی، د هر فیلډ لپاره ضروري دی. زه زه کوم. نو کمنټ سیکشن کې جملې به تاسو جوړوئ. یوه جمله په خپل ډیلی روټین باندې جوړه کړئ، یوه جمله په یونیورسل ټروت باندې جوړه کړئ، یو یونیورسل ټروت راځه منشن کړئ په کمنټ کې، بل په سپورټ کمنټري باندې یوه جوړه کړئ، او په سکیجول ایونټس باندې جوړ کړئ چې په نیر فیوچر کې کیږي. دغه ستاسو دپاره هوم ورک شو، او دا ټینس اوس استعمالول شروع کړئ. خپل ستاسو چې څومره هیبټس دي که نه، نو هغه په دې ټینس کې د اوس نه شروع کړئ، صحیح ده. لکه داسې وایي I get up early in the morning, I take ablution or I make ablution, or I offer prayer, I recite the Holy Quran, then I change my clothes, then I go to school. او دغه څه شان شروع وکړئ او وایئ، صحیح ده، چې د څوم د خولې نه خبرې نه رایستلي انګلیش تاسو نشئ زده کولی. دا زموږ سره ولنی کلاس. نیکسټ ویډیو کې به زه تاسو ته پاست سمپل ټینس کومه، بیا به فیوچر سمپل ټینس کوم. اول به سمپل پورشن ختم کو، بیا به کنټینیوس ته ځو، بیا به پرفیکټ، بیا پرفیکټ کنټینیوس ته، او دا ټول به مونږ کور کوو. نو ویډیو ضرور لاګئ، چینل سبسکرایب کړئ، او thank you so much. Thanks for giving me your time.